بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کې ډېره دلچسپه یوه آیه د پروردګار علم یې چې قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. پروردګار علم یې چې د ټولې موعظې نصیحتونه سره جمع کړو یوې نقطې ترجمه کیږي چې انسان کوم کار کوي، کوم اقدام کوي، کوم کوشش کوي په کار د خدای دپاره وي. کوم کار چې خدای دپاره وي هغه بقي پتې کیږي، هغه کار ډېر زیات قیمت لري. او تاسو وکسوئ رهبر معظم یوه نکته دی، هغه یې چې کوم کار انسان خدای دپاره کوي هغه کار کې انسان نه ستړی کیږي، خستګي نه راځي. تاسو وکسوئ تاریخ کې سترګې وغړوئ، حابیل و قابیل واقعه د قابیل قرباني نشوه قبوله، حابیل قبوله شوه ولې چونکې خدای دپاره وه. مساجدو کې وکسوئ مسجد قبا و مسجد زرار. مسجد قبا ماسې بقي دی، دایمي دی، اوسه پورې اثرات دي او بابرکته دی. او مسجد زرار ړنګ شو ولې چې خدای دپاره نه و. یو دا وساتوي کوم کار چې انسان خدای دپاره وکړي هغه ته خدای ډېره زیاته حیثیت ورکوي. وړوکی نه خدای ډېر غوټوي، هغه خدای بقي پتې کوي. وعده دی د خدای وما عند الله باقین، چې کوم کار خدای دپاره وي هغه بقي پتې کېږي، هغه نه ورکېږي، نه ختمیږي. اسلام کې یاد وساته دوه شونه معیار دي، حسن فعلي، حسن فاعلي. مطلب دا دی چې هم کار په کار دی خدای دپاره وي ښه وي، هم نیت د څه کومه دی خالص وي، کس په کار دی ښه وي. یعنی زه مثال در کوم که زه یو کار وکړم، تا یو کار وکړي، زه فقیر څه مدد وکړم، تا فقیر څه مدد وکړي، خو فرق دا وي چې زه ریا دپاره وکړم، ته خدای دپاره وکړي. تا کار ډېر قیمت لري، ما کار هیڅ قیمت نه لري. اهل بیتو قرآن کې وکس آیتونه راغلي دي. مولای کائنات صرف یوه شپه پیغمبر بسترې کې څملستلو، هغه شب هجرت پروردګار علم سند د څه شي ویر کو ومن یشري نفسه ابتغاء مرضات الله. یعنی خدای خپلې مرضی ویر کړله مولای کائنات هغې یوې شپې، چونکې کار خدای دپاره و لله و. همدې شان څه انما نطعمکم لوجه الله، هغه واقعه څه قرآن کې سند ورته میلاو شوی دی چې یتیم و مسکین و فقیر ته مړی ویر کړلی شوه، خو صرف اور صرف نیت دا و چې خدای دپاره و. پس یاد وساتئ کوم کار چې انسان خدای دپاره کوي لله کوي. په کار دی هغه ځي کې انسان تهمتونه، بهتانونه، الزامونه په کار دی چې مایوس نشي. خلکو اقبال و ادبار نه، چاهے چوک اپریشیٹ کی یا نه کی اپریشیٹ په کار ته مایوس نشي، ته ستړی نشي، چونکې تا معامله خدای سره دی. وما اجر الا علی الله، اجر خدای سره دی، خدای اجر درکوي. و یاد وساته قل جاء الحق وزهق الباطل، همیشه دپاره حق پتې کیږي، باطل خدای ورکوي، ختموي. خو شاید ټایم واخلي، کوشش وکړو انشاءالله، قدم وي، اقدام وي، خبره وي، خدای دپاره وي، پروردګار عالم هغه ته حیثیت و سند ورکوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.